بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مشکلات د ختم کړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه د خپل دربار عالیانه پوره کړي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده، نن چې کوم زمونږ عمل دی، دا ډیر زیات ناشنا دی. بعضې وخت کې خلک چې د عمل واوري نو څه حیران غوندم شي، آیا په دې کار باندې یو سړی دا مالدارېږي؟ که په تاسو کې یو سړی دا غواړي، یو زنانه دا غواړي چې الله پاک دې زما مال او دولت دا ډیر زیات کړي، نو هغوی له پکار دی که چې دا وظیفه دو کړي، دا عمل دو کړي. انشاءالله العزیز الله پاک والا په مال حال په رزق په هر څه کې برکت واچوي. که څوک داسې وي چې هغوی ډیر زیات قرضدار وي، نو که دا عمل یې وکړو انشاءالله العزیز الله پاک به ټول قرضونه ختم کړي. یاد ساتئ چې عمل دی ډیر زیات ناشنا، خو لږ پیچیده دی، لږ معمولي کول غواړي. لږ بزان ټینګوي ورته، لږ بزان باندې سخته تېروئ. انشاءالله العزیز د سختې نه بعد به دا رات الله پاک لازمن راولي. نو چې کله تاسو دا وظیفه کوئ، کله تاسو دا عمل کوئ، انشاءالله العزیز الله پاک به موږ او تاسو ته لارې دا کولاوئ. دغه رنګې څوک دا وایي چې زما د غریبي دا ختمه شي، نو که دا عمل چا مو کو، دا سړی به غریب نه پاتې کېږي. الله پاک به د انسان ډیر زیات مالداره کړي. نو که د الله پاک نه مالداري غواړي، که د الله پاک نه رزق غواړي، که د الله پاک نه کاروبار غواړي، که د الله پاک نه نوکري غواړي، چې کوم څیز د الله پاک نه غواړي، دا یو عمل وکړه، ته به تماشه کوه چې الله پاک څنګه ستا حاجات په ښه طریقې باندې دا پوره کوي. نو دا عمل دی د قربانۍ عمل دی. چې کوم سړی قرباني کوي، الله پاک به د انسان قرضداري کوي نه، الله پاک به د انسان ټول حاجتونه پوره کوي. الله پاک به د انسان نه مال او دولت ورکوي. کوم سړی د خپل مال نه د خپل پیسو نه زکات ورکوي، الله پاک به د انسان د مال او دولت د پیسې دا به سیوا کوي. یو ځل مفتی ظرولي خان رحمت الله علیه خپل پلار ته وی چې داجي داسې کوو چې دا پیر مونږ قرباني کوو. نو پلار ډیر زیات ورټو چې قرباني په څه باندې کوو، ته کوم سوچ کوو، دا څه قصه ده او دا څه حساب کتاب دی؟ نو ده ورته دا پیر زما په خوښه باندې قرباني وکړه، انشاءالله العزیز الله پاک به کار بهتر کړي. دی وایي چې ټایم کې 8 روپۍ موږ باندې حصه راله. وایي چې کله موږ قرباني وکړله د کور کې زموږ یوه حصه دا ونیولی شوله. وایي چې کله کال راغلی که نه کال د قربانو ټایم راغلی، نو موږ سره دونه پیسې وي چې موږ بل څاروی واخیستو، یا موږ کره کور کې څاروی و، د ټول کور والا حصه دا موږ په هغې کې برابره کړله. او دغه رنګې قرض ما باندې نه و، هغه زړې پیسې مې ختمې شوې وي. پلار راته وایي چې افرین شه بچیو په تا شه. دا ډېر زیات ناشنا سوچ راوړی، ډېر زیات ناشنا خبره ده کړې وه. نو په قربانۍ سره د انسان رزق داسې وکېږي، قرضې هر څیز د ختمېږي. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کوم سړی قرض پیسې راوالي د قربانۍ دپاره او کال دغه ورځ راځي، الله پاک بوله د خپلې قربانۍ پیسې هم ورکړې وي او دغه رنګې قرض به هم ختم کړی وي. وله د دومره بهترین عمل له، خو بعض وخت کې زموږ ورونه هغوی ځان شپېلی کړي یا زموږ خویندې ځان شپېلی کړي. زموږ یو ملګری دی، هغه وایي چې موږ زکات د 500 یا د 80,000 روپیو نه دا شروع کړی او بیا راته هغه وایي چې نن سبا چې کوم زموږ مال و دولت دی، نو د هغې نه پته لګي چې ګاډي هم دي، دغه رنګې خټیټ کاروبار هم دی، دغه رنګې 50,000 نه زکات شروع کړی. 50,000 کې تقریبا 1,000-1,200 روپۍ راځي او تقریبا اوس هغوی د کال 4-5 لک روپۍ دا زکات ورکوي. چې کله موږ هم شروع کړو دغه رنګې قرباني کوو، دغه رنګې زکات ورکوو، عشر ورکوو، د الله پاک حصه کوو، نو الله پاک به لازمن زموږ حصه کوي. زموږ مال او دولت ولې کمیږي؟ ځکه موږ د الله پاک حصه نه کوو، الله پاک زموږ هم حصه نه کوي.
نو کوشش وکړو دا وظیفه په خپله هم وکړو په دغه باندې په خپله هم عمل وکړو په دې خبرو باندې او دغه رنګې نورو ملګرو سره هم شیر کړو چې هغوی هم له دې نه فایده والي. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.